دا د دیرې ګیټ پروت دی ټول ورته ماشاءالله وایي ډېره لویه خواري پکې کړې ده نو برای کرم خدای پاک چې تاسو له هم داسې ښایسته او مزیدار سره زمانه ښکلی کور راکړي دا وګورئ خو هله به موږ له خدای راکوي چې موږ د بل پای خوشحالي وګورئ ښه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربشر په الله زه دا وخت شانګله کې موجود یم او دا زموږ علاقه ده ماشاءالله تاسو کتلی شئ خو زه تاسو ته نن غرونه نه ښیم چې تاسو کې چاپېره ګورئ زه چې نن کوم علاقه کې موجود یم بګیاړ کې دلته ماشاءالله زموږ محترم تره یو کور جوړ کړی دی په دې غرونو کې هم خلک ډېر زیاته خواري کوي او بیا زموږ ورور رشید بایي رنګساز چې کوم دی نو هغه پکې خواري کړې ده رنګ کړی دی نو زه ته کور ښیم چې څونه لویه خواري پکې شوې ده څومره بهترین انداز کې د هغې دې وخت چې زه ولاړ یم دا دیره ده صحیح ده که نه دا سینګ کوه دا تاسو چې ګورئ نو دا دیره ده د خیره سره دا ورته روډ راغلی دی زموږ بایک ګاډی د دوی ګاډی وغیره هر څه دلته ولاړ دی ټیک ده او دا دیره ده د خیره سره راځه چې اوس ورته دیره وښیم بیا هغه پورې ګیټ چې لګېدل دی دا کور دی بیا به دنده تاسو کور ته بوځمه دا انډر کنسټرکشن دی یعنې زیر تعمیر دی لا پکې کار روان دی فاینل شی را نه دی فینش پاتې دی خو راشه ما چې تاسو ته وښیمه دا وګوره دا پکې پیره شوي دي او بیا رشید بایي چې دی نه موږ سره دا ولاړ دی دا څه دی رشید بایي پکې د رنګ کار کړی دی زموږ محترم تره هغه هم ولاړ دی دا پکې زما کلیګرافي او دنده پکې هم ډېر ښایسته ښایسته کارونه شوي دي ټایل لګېدلی دی لاندې ګټه لګېدل ده بهرحال کار پکې لا روان هم دی دا وګورئ قدر تصریف ګوره څومره بهترین انداز باندې د دې قدر شوی دی هغه پکې وصولخاني راغلي دي ها دا وګوره دا څومره بهترین انداز باندې یار زبردست ډیزاین یې منم که نه یاره دا یو کمره ده دا چونکې زه اوس چې وګرځم دا ټایل لګېدلی دی نو دا دیره ده او دا بله کمره ده د خیره سره دې کې هم ډېر ښایسته او ښکلی کار شوی دی دا وګورئ زبردست او دا پکې حال دی حال یې ډېر ښکلی جوړ کړی دی حال کې موږ هم کار شروع کړی دی دا وګورئ ماشاءالله دا حال دی حال کې کار روان دی پیره شوي دي ډېر زبردست پورې دیوال یې ډېر ښکلی جوړ کړی دی دا پکې پینټینګ موږ وکړه خیره سره درې خانې دي یو هغه خانه ده یوه دا ده یوه دا ده دې کې پکې خیر سندري جوړو دوه موږ جوړې کړې دا وګوره کار روان دی ښه دروازې لا پاتې دي سیسټم لا پاتې دی دا پکې بار ځای دی اوس راځو تاسو بوځمه اخوا کور ته کور د باندې هم ګورم چې یاره څومره بهترین او ښکلی کور یې جوړ کړی دی خدای پاک دې د خیره خوشحالو باندې د دوی روزي کي ډېره زیاته خواري شوې ده ښه راځئ دا مین ګیټ دی د کور ته د ننوتو صحیح ده زموږ کور ته راننوتو زبردست ماشاءالله و تبارک الله ماشاءالله و تبارک الله ټیک ته جي دا وګورئ څونه ښکلی بهترین انداز باندې به دې کې ګټه لګېدل ده چمن دا وګوره ټیک شو جي آها دا وګوره راشه د یو کمره کې دا ماشاءالله د رنګونو کار پکې روان دی خو دا پیرس بیا په پیرسو کې دا کلر ماشاءالله یاره یو ځي ته چې ګورې که نه سړی وایي چې دا ښکلی دی او بیا چې راشي بل ته وګورې چې ته وایي ته دې ته اوس وګوره سړی وایي چې دا ښکلی دی خو که اخوا دا بله کمره دې ولیده ماشاءالله او دا یې برنډه ده دا وګورئ دا یې برنډه ده دا پکې ګلونه مولونه هغه پورې چې زما په خیال دا کچن دی اوس دا کمره چې وګورئ د دندې نه دا وګورئ خلک وایي چې دې ته ښایسته ووایم که دې بلې ته ښایسته ووایم دا دې دیوال کې څونه ښکلی ډیزاین شوی دی دا وګوره نو سړی وایي چې او راشه دا یو کمره وګوره ماشاءالله سبحان الله ماشاءالله ورته ټول وایه ګورئ ښه دا د دیرې ګیټ پروت دی ټول ورته ماشاءالله وایه ډېره لویه خواري پکې کړې ده نو برای کرم خدای پاک چې تاسو له هم داسې ښایسته او مزیدار سره زمانه ښکلی کور راکړي دا وګورئ خو هله به موږ له خدای راکوي چې موږ د بل پای خوشحالي وګورئ ښه نو ډېره خواري شوې ده ټول ورته ماشاءالله ووایه دا پکې 3 ډیزاینونه دي ټول ښه او خدای پاک دې دا د دوی روزي کړي او موږ له دې هم خدای پاک دقسې ښکلی کور راکړي دا وګوره دا پکې بیا بل ډیزاین دی
مړه خو چې کوم ډیزاین ګوري که نه نو ته به وایي چې بس دا د دې نه ښکلی دی دا د دې نه ښکلی دی دا پکې حال دی دا وګوره ماشاءالله و تبارک الله لکه دا وګوره پیره سو کې دې ډیزاین ته او بیا دې کلر ته دا پکې حال دی دا رګړۍ لا پاتې ده ځکه چې کار لا روان دی نو دا پکې بره بل چت ته پوړۍ ختلې دي او دا زما په خیال کیدای شي چې دا کچن شي نو دا مې درته ښوده دا وګوره د هغې طرف ته بل ګیټ لګېدلی دی دا یې پوره لوک دی د دې ځای نه ښه څونه ښایسته او څونه مزیدار په غرونو کې څونه مزیدار ښکارېږي موږ پکې لیکل هم کړي دي صحیح ده رشید بھائی ډېره مهرباني موږ خو ویډیو د خیره سره جوړه کړه او کار مو وکړه ډېره لویه خواري مو کړې ده ماشاءالله چې قدر موږ وکړو ډېر محنت مو کړی څو کسان ووایه تقریبا او څومره ټایم وشي چې درته لګیا یې کار کوئ د ټول نه اول خو همدم صاحب زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او زمونږ د حال نه ځان خبر کړو او دا خو تقریبا مونږ دلته 3 تنو کار کوو کار او پکې څلور شو خو تقریبا چوټیانې بوټیانې پکې هم راغلي خو البته 2 میاشتې زمونږ دلته وشوي او په 2 کې دا لا مکمل نه دی کار هم غټو بل خواري پکې هم ډېره زیاته وه کار غټو خواري پکې ډېره وه او بدادا را سره و بدادا د مخې وه او بس اوس هم تقریبا کار پکې لا پاتې دی فینش کورونه لا پاتې دي کمرو کې هم کار شته دروازې هم را روانې دي بدادا وایي چې ورځ 2 کې به دروازې راشي د هغې پالش دي نو هغه به کوو دا راته ووایي دا 3D ډیزاینونه تاسو کړي دي ما خو ډېر زیات خوښ شوم ما ولیدل ډېر لوی محنت مو کړی دی دا د چا آیډیا وه د خپل طرف مو کړي دي که د دوی خواهش و نه دا خو موږ ځان له په خپله خوښه کړلي اگر دو افسر موږ ته ویلي چې ته ما ته ویلي ته ځان له په خپله خوښه کار کوه کار موږ ټول په خپله خوښه کړلي یعنې چې استاد ته کار پرېږدي نو بیا به یې مزه داسي لکه دا چې تاسو کړی دی او چې په خپلې طبیعت کار وشي نو د هغې خوند لږ سیوی دا راته ووایي چې دا کلر مو کوم یو لګولی دی او څه ګارنټي وارنټي شته که نه هسې نه چې سبا را بیا خراب نه شي ډېره خواري مو کړله نه کلر خو موږ فرایمکس کمپني لګوله او هم ښه کمپني ده او دا هومکس کمپني چې ده هغه هم ښه سټنډرډ کمپنیانې دي دا دواړه او کلر خو ښه ښکلی کلر لګېدلی انشاءالله وخت به دله وکړي که نه انشاءالله وخت به وکړي انشاءالله زبردست دا کوم دلته لوکل رنګونه داسې شته هم نه او څوک راوړي هم نه زبردست 3 کسانو کار کړی دی 3 او کله ناکله پکې څلورم به پکې هم چېرته کله ناکله راغی زبردست کم ځای پورې کار له ځئ که د لرې نه دلته آرډر راشي نو کار له ځئ موږ خو ځو او دا کوز طرف دا کوسپا او شاتی دره برالنګا او ډیران سر مارتونګو کابرګامو او چې کوم ځای ته څوک سوال جواب وکړي موږ ځو زبردست ټیک دی ډېره